په منګل باندې ماښام مونځ نه پس 14 شعبان دی په دې شپې کې عبادتو کې سحر مونځ اذان پورې بیا سبا ته په 15 شعبان باندې یعنی 8 مارچ باندې د مار درېمې میاشتې اتم تاریخ باندې بیا روژه ونیسئ قوموا لیلها وصوموا نهارها په دې حدیث باندې عمل وکړي علماء لیکلي چې دا سنت عمل دی خپله باندې هم عمل اور عوام الناس دې دپاره تیار شي علما طلبا خواص چې څوک دي ټولو ته حکم عام دی په شپې عبادت کول اور ورځې روژه نیولل دې موږ ته شریعت حکم کړی بیا ملګري بار بار تپوس کوي 15 شعبان کله دی نه درته مو چې 8 مارچ باندې کله دی 8 مارچ دا تاریخ یاد ساتئ بیا باندې ټلیفون او تپوس ځکه نه کوي ځکه هم درته مخکې نه ویلو اتم مارچ باندې یعنی دې میاشتې اتم تاریخ باندې به روژه ونیسئ اور په 9 تاریخ باندې ماښام مونځ نه پس په عبادت شروع کړي هغه کې تهجد نفل قرآن تلاوت اذکار تسبیحات استغفار تحمید تحلیل حوقله یعنی ولا حول ولا قوت چې سوي خو غونډه شپه عبادت وکړه که غونډه شپه نشي کولی شپې څه کې عبادت وکړه خو ځان ته دا شپه بختوره کړه چې ستا د مغفرت فیصله وشي ولې په دې شپې کې روان کال فیصلې کېږي الله پاک نه فراخه رزق وغواړه بعضې ملګري وایي چې دې شپې کې مسلطان ته یو ورځ ته ښه خوراک تېرول دي غا تقسیمول دي غا دې کې نه هغه محرم په باره کې راغلي دي او شعبان میاشت هغه محرم دې پسې راځي هغې ته وخت شته دی نه زموږ مسلمانانو ته د میاشتو پته نه چې اوس اسلامي کمه میاشت ده او شعبان میاشت ده دې پسې رمضان ده بیا فرضي روژې شروع کېږي نه دې ټولو اعمالو به انشاءالله اهتمام کوو